صلات تسبیح چې دی عزیزانو دا ډېر د ثوابو ډک لمونځ دی، د ثوابو ډک. حضرت اکرمه فرمایي وی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی، دی وایي چې پیغمبر علیه السلام زما بابا عبدالله ابن عباس ته چې شوی جاغه شی مه وای سیده تا ته وای شی مه وای خوله مشهور. نو عبدالله چې دی هغه د حضرت عباس زوی دی، حضرت عباس د پیغمبر علیه السلام اکا دی. یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي وی اے عباس یا عباس یا عماه زما اکا زه وتا ته یو عطیه درکم، یو شی درکم، زه وتا ته یو خاص شی درکم او بیا ورته وایي چې زه تا ته یو لس خبرې در وښیم د لسو خبرو مالک دې کم که یا الو یا رسول الله و بالکل بالکل ولې نه د الله رسول ورته وفرمایه زه تا ته څو خبرې در ښیم که دا خبرې تا خپلې کړې الله رب العزت په څه وکړي وایي ذلک غفر الله لك ذنبک اوله و آخره. لس خبرې الله و تا ته در کوي. اولنۍ خبره دا ده چې الله رب العزت ستا ګناه معافوي، اولنۍ ګناه وي اخرنۍ ګناه وي، یعنی د پرون ګناه د نن ګناه د سبا ګناه وقدیمه وحدیثه پخوانی ګناه او نوی ګناه وخطأه وعمده په خطا کې درڅه سوی ده ګناه او په قصد درڅه سوی ده وصغیره وکبیره چنی ګناه ده لوی ګناه ده وسره وعلانیته په پټه دې کړې ده په ښکاره دې کړې ده 10 خصال دغه لس خبرې سولې. نو د الله رسول فرمایي زه تا ته یو لمونځ در ښیم ته راولاړ سه دغه لمونځ وکړه په دغه لمانځه کې الله رب العزت و تا ته دا تورې در کوي ستا اولنۍ ګناه ستا اخرنۍ ګناه ستا نوي ګناه ستا زړې ګناه ستا په کسته ګناه ستا خطا ګناه ستا په ښکاره ګناه ستا په پټه ګناه لس خبرې دي الله رب العزت و تا ته در معافوي خالص په 4 رکعات لمانځه باندې، خالص په 4 رکعات لمانځه باندې. هغه کوم لمونځ دی؟ هغه صلات تسبیح چې دی هغه بلل کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای راولاړ سه کوشش وکړه چې هر ورځ دغه لمونځ چې دی هغه کوه، که هر ورځ نه په هفته کې کوه، که هفته نه په میاشت کې کوه، که په میاشت کې نه په کال کې کوه، که په کال کې نه په عمر کې یو ور د لمونځ خامخا وکړه، په عمر کې د لمونځ یو ور خامخا وکړي. هغه کوم لمونځ دی؟ هغه دا لمونځ دی چې تر ولاړ سه د الله رسول فرمایي صلات تسبیح د 4 رکعات نفلي لمانځه نیت وکړه، بس دا ووایه 4 رکعات لمونځ کوم صلات تسبیح الله اکبر و دې کړل. و د الله رسول فرمایي تر ولاړ سه په هر رکعات کې 15 واره دا تورې وایه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. په بل حدیث کې راځي ولا حول ولا قوه الا بالله. دا امر سره وای پروا نه لري. په هر رکعت کې 15 واره دغه توري ووایا، په 4 رکعاتو کې 300 جوړیږي. د الله رسول فرمایي چې ستا څه ګناوي دي، اول دي اخر دي پخوانی دي او ورستنی دي، ښکارت دي پټ دي په خطا دي په قصد دي، دا ټول ګناوي لوی دي کښنی الله رب العزت وتا ته در معافوي. 4 رکعات نیت وتړي چې نیت وتړي لاسونه پر نامه ونس سبحانك اللهم ویل کیږي، سبحانك اللهم دی ویل دوی طریقې دي هیڅ فرق نه لري، فرق نه لري. په اول رکعت کې شتا سبحانك اللهم ویل وس الحمدلله وای نو را ولاړ سه 15 واره دا توري وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. څنګه به وای په خله شماره ما دا ګوت دا شونه صدا ګوت کښه کاژه بیا ګوت کښه کاژه بیا ګوت کښه کاژه دا رقم 15 پرسي دا 15 ولې اوس د رکوع سمخ کې تا الحمدلله ویلا قل هو الله دي مثلا ویلا اوس رکوع لا نه تللی چې رکوع رځي بیا الله سوار وای څنګه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دا څو سلو دا 15 سلو لس بیا پر رکوع کې وایم سبحان ربي العظیم مخکې کبات کې پروا نه لري
دا 15 بیا چې د رکوع سره پورته سولې سمع الله ولمن حمده ربنا ولك الحمد وای اوس بیا الله سواره دغه کلمې وای دا 15 بیا ولار سره سجدي لره په سجده کې بیا لسوره دا کلمې وای دا 55 بیا چې د سجدي سره پورته سولې کښېنه بیا لسوره دا کلمې وای دا 15 بیا چې کله سجدي لولاړې په دویمه سجده کې بیا لسوره دا کلمې وای دا څو دا 15 او څلور واره 15 سره یو ځای کې څو جوړیږي 300 جوړیږي بل طریقه بیا دا چې د سبحانك اللهم ما بعد موایا چې کله تا الحمدلله او قرات وای رکوع لري 15 واره وایا صحیح سلو بیا پر رکوع کې بیا آلته چې کله ته پر دویمه سجده را پورته کیږي مثلا کته په اول سر کې نه ویل د سبحانك اللهم ورسته ته چې کله د دویمه سجده سره پورته کیږي ولاړې ځم پر اول رکعت باندې کښېنه لس ور دغه توري وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا دی ویل هیڅ پروا نه لري کې په اول سر کې وای کې په اخر کې وای هیڅ مشکل نشته بیا کچیر دا شپږ سوستاسه مثلا په اول رکعت کې یرسل چیرسل په رکوع کې وای سیسو په رکوع کې ستاسه یرسو په سجده کې وای په سجده کې ستاسه یرسو په اول سجده کې وای هیڅ پروا نه لري هیڅ مشکل نشته هیڅ پریشانی نشته بیا کچیر دا شپږ سوله پر تاسو سجده سهو چې دا هغه واوښتله په سجده سهو کې خو بیا چیش نشته بیا دغه توري چې دغه نه ویل کیږي ولې څه 300 پرسلو کچیر ستاسه الته په منځ کې مخته پاتې سوي وو بیا سجده ساو پر تاراله اوس په یاد او په پلاني رکوع یا سجده یا ولاړه کې یا ناسته کې ماغه کلمې نه ویلې بیا په سجده ساو کې هم ویلې سي دا خبره سر خلاصولو دا کوم ونسلو د صلات تسبیح بلل کیږي اوس په دې کې خبره دا د عزیزانو چې اوله خبره دا په جمعات سره مکوي په جمعات سره مکوي واځي کوي په جمعات په څه چیرې ګرځي ته به چیرې ګرځي ته په جمعات باندې وکه خامخا خلک پیدا کړي او بیا بل خبره دا د محمد رسول الله مبارک شوولې دی هغه په جمعات نه دی شوولې که بعض بزرگان بعض علما کوي لیکن پیغمبر علی السلام مبارک شوولې نه دی صحیح سلو بیا بل خبره دا چې زړه دی غواړي چې ستا زړه غواړي سار د اشراق المنځوس د اشراق پر ټیمه سیونه سی بیا تر زواله د ماپښینه ستر ماجګره چې لمونځ کیږي بیا ماښام ستر اوغه پیشلمي وتا ته اجازه ده دغه لمونځ کوه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما به هر جمعه دغه لمونځ دی هغه کوي هر جمعه دغه لمونځ دی هغه کوي بیا په دې کې خبره ده د عزیزانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دې انتهایی ډیر ثوابونه وشول ثوابونه څنګه ثوابونه د الله رسول فرمایي وای کته دغه څلور رکعات لمونځ وکي کستا ګناوي دومره وی لکه د ریګ زره لکه زموږ ته ریګ نه دی د بولدا که سره واقع چمن پر ریګ باندې پروت دی دا شاته خو ریګ دی د ریګ څو ذرې دي خو یو الله شمار لیسي محمد رسول الله فرمایي د ابن ماجه حدیث دی که دومره ګناه هم ستا وا الله رب العزت در معافي بیا د الله رسول فرمایي وای کچیر ستا ګناه دومره وا لکه د سمندر ځګ را واخله څو ځګ دی یو الله په خبر دی دا د طبرانی حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای په دا څلور رکعاتول منځه د صلات تسبیح الله رب العزت وتعالى در معافی بیا د مصنف عبدالرزاق کس بیا مطلب پاک دا روایت دی که دومره ګناوي تا کړی وی لکه د اسمان ستوري د اسمان څو ستوري دي یو الله په خبر دی په تعداد باندې د الله رسول فرمایي چې دا څلور رکعات المنځ وکي الله رب العزت وتعالى دا ګناه چې دا هغه در معافی کتا دومره ګناه کړي ولا او بیا د الله رسول فرمایي مصنف عبدالرزاق بل روایت را نقل کړي کستا دومره ګناه وی لکه د دنیا ورځي دنیا الله کله پیدا کړی دا الله په خبر دی کله الله رب العزت د دنیا پناه کوي الله په خبر دی په مابین کې څو ورځې راځي د کال څو ورځې دي د سلو کال څو دي د زرو څو دي د لس زرو څو دي د الله رسول فرمایي کستا دومره ګناه وا الله رب العزت وتعالى در معافي او بیا د الله رسول فرمایي د ابو داود حدیث دا دی کتا دومره ګناه کړي ولکه پر دې روی زمين انسانان څو انسانان دي یا په حالت څو انسانان دي یا لا اول ورځ د آدم علی السلام سیونه چې تر اخري ورځ پر څو انسانان دي چې دومره ګناه هم تا کړي یې الله رب العزت په دغه منځ باندې ستا ګناه چې دغه در معافي اوس په سړی حریان سي هغه بل حدیث کې راځي پیغمبر اسلام مبارک
د اکاز یو د جعفر رضی الله تعالی عنہ حبشه لتللی په واپسی کې رالی ډېر پر پیغمبر علی السلام ګران ډېر پر ګران د حضرت علی کرم الله وجهه ورو نو چرال پیغمبر السلام د غیج روغبړ سره وکي پر تندې باندې مچ کوي هغه ته بیا دا خبره وکا ول یو داسې نه ولد شي درکم یو زبردست شي درکم یو ښه تحفه درکم یو اعلی تحفه درکم هغه ول وو بیا دال منظور وشو چې دغه څلور رکعات المنځ خامخا وک په ژوند کې یو واره دی لس واره دی چې څومره دي په وصف رایي او عجب خبره ده د علما فرمایي وای د مصیبت څخه د خلاصون خو شان ډیر ست دعا است زاری است خواستی است صدقه است ارڅ است وای چې دا مصیبت د خلاصون څومره لوی ذریعہ ده په بل شي کې موږ هغه د مصیبت څخه خلاصون نه دی لیدلی لکه دغه صلات تشفیع کې چې څومره د مصیبت څخه د خلاصون لار چې دا غسته اوس بدل منځ کوو اوس به سړی وای چې اشدونه ګناوي سړی وکي او بیا الله رب العزت په څلور رکعات ور معافي ګوره کدا خبره لما سره تعلق لري الله تاسو سره لري نو نشي کېدلی کدا خبره د الله سره تعلق لري الله ته ګرانه ده خبره یا پر الله باندې بار ده خبره یا الله رب العزت زور غواړي دا خبره یا الله رب العزت په دې خبره باندې مطلب د الله لوی کمیږي یا په دې خبره د الله رب العزت په خدای کې کمی راځي یا نو بیا څه مشکل دی د المر څورونه ور کوي وګر کائنات ور کوي او وګر کوي المر خدای نه وچ پلانې چې زرونه نور کوم ولې وځما تر وسوته لیدا نو چې المر دانش کوي چې مخلوق دی نو الله جل جلاله به څنګه بیا په دې کې لویه بنیادی خبره د اخلاص الله په خاطر د الله په خاطر یا الله زدال منځ کوم تا فرمایلی دي ته زما ګناوي را معاف کا یا الله دا چې څه ګناوي د الله رسول شو ولي کستا دومره ګناو دومره الله معاف یا الله زما ګناوي تر دې لا ډیر زیات دي او زه الله ته د غمر امید لرم الله رب العزت په ماته معافي وکي د صلات تسبیح منځم سر خلاص خامخا وکي په ژوند کې یو را خامخا سړی وکي او بیا دا خبره نه ده چې پلانې صورت په پکې وایي پلانې هیڅ صورت نه غواړي چې ستا خوښ او هغه چې دی هغه پکې وایي او بیا بل خبره ده چې اوقات مکروهه کله د سهار منځ سه ونه سه د لمر خطو تر شرا کبر به نه کوي بیا د زوال پر چی باندې به نه کوي بیا چې لمر پری وځي یعنی ماځګر منځ باید به نه کوي نو بالکل ته اجازه ده هر وخت کولای سي او خامخا به کوي دا ستې د کول د وجه الله رب العزت بیا ماته معافي کوي ستې د کول د وجه الله ماته معافي کوي ځکه چې دا توري ماته ته دروښوي چې څومره اجرونه الله ته درکې د غمر اجرونه الله ماته راکړي په دې خبره خو ډیر خوشاله سوستاو دا خبره چې ما وکړه اوس نو تر ولار ستیم یو چا تر ورشه چې بیا غل منځو کې الله به تاسو د غونه اجر درکړي دا پټه خبره نه دی خبره خو نه درته کړي چې خالص ما د میرا په سر تعلق لري چې مولوی صاحب تاسو دونه ثوابونه وګټل تمره ولار صدقه کار وکوي چاته ورزدا کا ته به هم د غمره ثوابونه چې دی هغه وګټي بیا بل خبره ده کله د انسان سره صفقت لسانی بلل کیږي ما پرون ابو بیان کې ویل مال عبد الله او قاسم دا د فاطمه اولاده ده یعنی فاطمه د خدیجه الکبرى دا نو میسجور انا مولوی صاحب غلطی دی وکړه انو جر د خپل غلطی اصلاح وک از الظالم خدای استغفر چې زتا ته خدیجه الکبرى درشایم چې زتا ته بیبي زینب درشایم زتا ته بیبي رقیه درشایم زتا ته ام کلثوم درشایم زتا ته بیبي فاطمه درشایم زتا ته د پیغمبر اسلام اولاد درشایم نو په دې سر نه خلاصيږي ته ولې نو چې دا څه ده دا اوس خبره ده یو سړی بلپ لګي درې بټنان دي فکر یې نو ول بل بټن وي ته څه چم کوي دا اوس خبره ده په دا خبرو په سمزه سید انسان دی کله کله به مش فکر کوم خاطینو خبره وسوله دا ما نه کوله دا خبره دا دستي میسجان ما وکتل هله مولوی صاحب نو خطا دی وکړه خپل خطا اصلاح وک الظالم عشان ما یو نیم سل خبرې درته وکړې یو سل نت سلويش په شی خبرې درته وکړې ایوا خبره لما غلطي وسوله غلطي دا نه معنی چې ما په قصد وکړو وسوان چې لما غلطي وسو یو خو هغه یو دا د ما فکر نه دی ورته سوی نو دا ښکارا خبره ده دا خو پټه خبره نه ده نو هغه یو سل نت سلويش خبرې د ګرځي زده کړې لپاره دا یو خبره سوله ته زما اصلاح کوي که زستا ده کوم او مرته په دې سره نه چې مولوی صاحب مرته خبر راشي دا ته خو نه چې مولوی صاحب خبر ورشي نه مې دې کړو نو دا خبره په یاد لري خیر الله دې وک دالمن دې الله مستر نصیب کی الله دې را نصیب کی الله دې را نصیب کی او دې شخوان کی الله ډېر مهربان ذات دی تر دې په کربها درجه
اللهم الله مهربان دي چې ما ته تر دې ډېر ګناو کله الله مش معاف الله ته څه زور غواړي الله مستز الله د الله رسول فرمای اول اسمان ته الله په نیمه شپه راځي تاجت پټه مکه ونه د ورځې کمی ګناي وکړه تم چاته موای زم نور ته وای الله څه وای تم چاته موای زم چاته راس ما په خو غواړه د ورځې الله سبحانه وتعالى نیولې د شپې چې کمی ګناوي تا چې کم تاج کوي تا چې کرم بوټ کوي تا چې هغه پتی متي کوله ګور زم چاته نه تم موای راس ما په غواړه نو کني نو هغه انسانان هغه بدبختی ته راوته زه اوس په دا نتیجه ورسېدلم دا نه انسانان نه دي د بل په شځه خوا بدیش په خپل شځه خوا نه بدیش د بل چا شځه د یو باټلی یو بیا اخی چې د موټر درې د دې شې سره باټلی راخلی کور پر ور سره رسي کله د مور و یا خور و یا لور و یا کور هغه سره نه کوي ویس په خپل ویس په دې منافقت می سر خلاصیږي شمی سر په خلاصولو او بل خبره دا د مشټول د بل د اخرت غم اخیستیو زستا د اخرت غم اخیسته یم خپل اخرت رسیر دی دا زموږ لوی منافقت په دا دوه خبرو کې زم کوشش کوم چې زه د بل د شجې د بل د کونډې د بل د یتیم څومره خیال ساتم باید د خپل یتیم کونډې مو وساتم صحیح څلو نو دا خو بیا الله دا اوس پیشین سوچ خلک ورور په شځ ډیر خوا بده په خپل خورم دغه خوا بده په مورم دغه خوا بده کپریته چې یو کښنی بچی د کوچانو را روانه ده چې وټه نه دی په شو بده کښنی ویډیو جوړه کړته وګوره انسانانو په ډیرو حجو په ډیرو عمره سر نه سر ورځي ظالم د دې چې وټو زما د حج سره څه کار دی د دې چې وټو زما د عمره سره څه کار دی خو ته وکختم مسلمان ته کافر نه که پر ما پیښ شو زبې کوم ته ولې دا پیغور کوي چې په ډیرو منځو نه ده ته ولې دا خبره کوي چې په ډیرو حجو په ډیرو عمرو نه ده راسي ودی ته چې وټر واقع دا ته ولې ما تر شه دا الله رحمت الله رسول الله شو ولې نو ته خالي ولاړ ویډیو دی جوړه کته ولې ویډیو جوړول بیا ولاړ شه د شل په چپلک دی راوخته بیا ورته ګوره ورته کښینه سي په شو کوي کښنی نه نه ده ستا په کور کښنی نه نه دغه تاسو پکړی دي دا منافقت مجرد رسیدلی د بل په شځه چې موږ څومره خوا بدو څومره خدمت کو څومره منډه ترند سره کو د خپل سره غمره نه کو او د بل د اخرت چې موږ څونه غم کو د خپل اخرت غو نه غم نه کو الله دې موږ توفیق راکړي